पाकिस्तान په لومړني ونډه کې ساوث افریقا ته شکست ورکړو خو په خپل فینس باندې یارې بارې تېرې کې ځکه په اخر کې وکټ ډېرې زر زر پرېوتې او د پاکستان کرکټ فینس په یو دوه کې حیران شو لکه د پاکستان ټیم چې په خپل فینس باندې یارې بارې نه وي تېرې کړي نو پاکستان کلاډیانو ته خوب نه ورځي یو ډېر اسان میچ و پاکستان په اسانه باندې ګټلی شو خو اخره کې میچ تھرلینګ سچویشن ته لاړو په میچ کې د ډسکشن ډېرې خبرې دي د پاکستان بیټنګ لاین اپ څنګه فلاپ شو کم بیټسمنان فلاپ شو چاله ذمہ داری چتول پکارو د پاکستان په بالنګ باندې د ساوث افریقا په بیټنګ باندې ډیټیل سره خبره کو ټول نه پیلا په وکټ باندې خبره کو د فیصل آباد چې کوم وکټ تا پاره کې سپینرانو ته لګ ډیر ټرن ملاوي دو د پاکستان په بالنګ کې هم او د ساوث افریقا په بالنګ کې هم لګ ډیر هیلپ سپینرانو ته ملاوي دو فاست بالرانو د پاره په دغه وکټ کې هیڅ نو جی فاست بالرانو د پاره دغه وکټ داسې دا لکه قبرستان د ساوث افریقا سپینرانو مخه بالنګ کړي د پاکستان سپینرانو مخه بالنګ کړي دي پاکستان فاست بالرانو مخه بالنګ کړي دي خو په سٹارټ کې لګیدل داسې چې ساوث افریقا به 300 پلس سکور کوي خو بیا د پاکستان بالرانو په میچ کې واپس یو کا او د ساوث افریقا وکټ سي په میډل اډر کې ډیر زر زر غورځول راځو سکور کارت طرف ته التنه به تاسو خپل اندازو شي تاسو په سکرین باندې سکور کارت کاریږي ساوث افریقا باندې بیټینګو ټاس پاکستانو غټلو چې بیټینګ ساوث افریقا لور کو ساوث افریقا په 49.1 بالونو باندې ټوټل ټیم په 263 رنونو باندې وړ شو مطلب بالونه پورن دیوالی 15 بالونه د ساوث افریقا بیټسمنانو نه بچ پاتې شو کچره دا 15 بالونه والوي او په دې بالونو باندې په اخرنی 15 بالونو باندې لاس رنونه نور کړي وي نو بیا پاکستان ته میچ سختې دو دا خره چې د ساوث افریقا ټیم په مینس کې گیر شو او دا سکور 263 کې کنټرول شو کچره دا سکور 284 294 300 پورې وي نو بیا پاکستان دا میچ نشو ګټلې ځکه دا 264 رنونه پاکستان اخرنی بالا پورې بوتلې دي یو کدو بالا د سپیر پاتې شوی دي خو د پاکستان بیټینګ پکې کولیپس شوی دی د ساوث افریقا طرفه پریټوریا 60 بال 57 رنونه جوړ کړي دي کوانټن ډیکاک 71 بال 63 دوه اوپنرانو خپل سٹارټ خپل ټیم د پاره ورکو ټونی ډیزورزي 20 بال 18 رنونه برټس کې کپتان 54 بال 42 رنونه چون کې د نسیم شاه یو ځل بولډم خو غنو بالو بیا کیشایل چې کوم د 23 بال 22 رنونه ډینیون فریرا دا بیټسمن ناکام شو چون کې دا یو ښه بیټسمن دی په ټي 20 کې هم د پاکستان بالرانو باندې د هیټینګ کول دا یو ښه بیټسمن دی خو دلته د ناکام شوی دی جارج لینډ هم یو ښه آلراونډر دی خو د هم ناکام شوی دی کچره دا دواړه بیټسمنان چلیدلې وي نو بیا ساوث افریقا 300 خ پاسانه پورې کولې شو ښه کاربن بوس 40 بال 41 رنونه ښه بیټینګ فورټیون چې کم دی را سپینر بالر دی 1 بال 0 لونگی انګیډي 5 بال 0 ویلیامز 3 بال 1 د پاکستان طرف شاهین افریدي 10 اور 55 یو وکټ ایشتلی دا نسیم شاه کوله بالنګ کړی دی 9.1 اور کې 40 رنونه یو اور میډن اور 3 وکټي بیا ورپسې سلمان علي آغا 3 اور 30 وکټ یومنا ابرار احمد 9 اور 53 3 وکټي چې په یو اور کې ابرار احمد 2 وکټي په مخه باندې وشته التنه د ساوث افریقا بیټینګ کولیپس سایمایو بټا ور 39 2 وکټي محمد نواز 10 اور 45 یو وکټه خراب بالنګ چې کم کړی دی هغه سلمان علي هغه کړی چې په 3 اور کې 30 رنونه کنسیډ کړی دي کبي اور پسې مونږه د پاکستان بیټینګ وګورو نو پاکستان سره اوپنرانو هم ښه سٹارټ ایشتلی وو 57 بال 45 فخر زمان اور سایمایو 42 بالو باندې 39 رنونه جوړ کړی دي دا سکور پاکستان په 49.4 اورونو کې چیس کړی دی 264 ور پسې کړی دي او د پاکستان اته کلاډیان هم آؤٹ شوي دي چې په آخر کې نسیم شاه اور محمد نواز په کریز باندې موجود چې محمد نواز ته هم آؤٹ شو نسیم شاه اور شاهین افریدي آخر کې په ولاړو دا یو رنز نیم چې کم پاتې هغه نسیم اور شاهین افریدي کو مطلب د پاکستان بیټینګ هم بدینه پس لاسمینانو ښه بابر اعظم یو ځل بیا ناکامه شوی دی 12 بال 17 رنونه د فیصل آباد کراوډ چې کومو ګراوند کې څومره هم کسانو آی کې تقریبا 50-60% د بابر اعظم بیټینګ کتلو ته راغلو ځکه بابر اعظم چې څنګه آوټ شو نو ګراوند نه خلک روان شو خو بیا رضوان ښه بیټینګ وکړو رضوان او سلمان علي هغه پارټنرشپ ولګېدو د دې دواړو د پارټنرشپ په وجه باندې دا میچ آسان شو 74 بال 55 رضوان او 71 بال 62 سلمان علي هغه آخر کې یو چوکو والو
بیا چې شاټ وخلو نو په سټریټ هغه نه یو ډېر ښکلی کیچ فری را تقریبا واغشتو. حسین طلعت 25 بال 22 رنزونه حسین طلعت هم د خپل حصې سکور کړی دی خو وکټ حسین طلعت ته نوم ورکول پکار. سلمان علي هغه هم خپل وکټ په خپل ورکا او حسین طلعت هم. حسن نواز ته ګوره ډېر غلط د بیټینګ نمبر چې کوم دی دا نه دی ټیک په دې نمبر باندې حسن نواز له بیټینګ نه دی ورکول پکار چونکې دا یو اوپنر دی خو دومره ډاون د آرډر ته دی نشي راویښ کې. خپل وکټ دم ورکا سټمپ شو 3 بال 1 رنزونه. محمد نواز 9 بال 9 رنزونه چې تقریبا 2 اور 12 رنز پاتې وو چې د چکه واله حسن نواز محمد نواز اور 1 اور 4 پاتې شو. په سیکنډ لاست بال د په لاست بال د چکه وخلا د سیکنډ لاست اور کې په لاست بال محمد نواز چکه وخلا نو 1 اور 4 پاتې شو. بیا چې بیا د آوټ هم شو شاهین افریدی 4 بال 4 نټ آوټ پاتې شوی دی او نسیم شاه هم یو بال وخلی دی 0 رنز کړي دي خو هغه لیګ بای شو. کچره ساوث افریقا سره ریویو و او دغه ریویو پیشتلی و نو کې دی شي دا آوټ هم وي خو ساوث افریقا سره ریویو نه و نو دغه نسیم شاه چې کوم دی یو رنز په لیګ بای کې کړي دي. خلا ساوث افریقا طرفي لونګي انګیډي 9 اور 46 رنز ور کړي 2 وکټ یې اشتري دي. لیزارد ویلیامز 7 اور 36 وکټ یوم نه دونوون فریرا 9 اور 53 2 وکټي. کاربن بوس 7 اور 32 2 وکټي. جازلینډ 8 اور 49 یو وکټه اور 41 10 اور 38 یو وکټه. ټولو بالرانو ښه بالینګ کړی دی د ساوث افریقا صرف لیزارد ویلیامز چې کوم دی د پکې وکټ نه دا غشتلی. د پاکستان لومړنی وکټ په 87 رنز پرې وتلی و سایم ایوب او د ساوث افریقا لومړنی وکټ چې کوم و هغه تقریبا په 100 رنزو پرې وته هغه پرې وته په 98 رنزونو باندې. ساوث افریقا لومړنی کھلاړي په 98 وټو او د پاکستان په 87. نو بابر اعظم چونکې نن یو ځل بیا خپل فینس ډیساپوینټډ کړل اور دینه علاوه فخر زمان ته هم ډېر خلک کتلو راغلیو چې فخر زمان هم 50 اونه وخله په 45 رنزونو. خیر فخر زمان خو تاسو له پته ده اخو د شاټ وهلو کوشش کوي چکی وهلو کوشش کوي په باونډري باندې هغه نه کېچ کړل شو. فخر زمان بیا هم 2 چکی وخلی دي اور سلوري چوکي وخلی دي. یو چکه سایم ایوب وخلی ده او یو چکه پکې سلمان علي هغه هم وخلی ده او محمد نواز پکې هم یو چکه وخلی ده. د پاکستان په بیټینګ کې ټوټل چکی چې کوم راغلي دي 15 چکی دي. د پاکستان له طرفه بیټینګ لاین اپ چې کوم دی په دې کې لګ ډیر چینجز کول پکار دي. حسن نواز مخ کې راوښ کول پکار دي کچره مخ کې د بیټینګ نه ور کوي نو بیا حسن نواز په دغه پوزیشن کې په T20 کې ناکام شوی دی او په ODI کې هم د یو سپینر بالر او چې هغه پسې چکی وهلو لکریس نه بهر شو او سټامپ کو ډیکوک سټامپ کو. نو محمد نواز نه هم داغه چې کوم فینس دی ډېر ډیساپوینټډ دي اور د بابر اعظم فینس خو الریډي تاسو له پته را د بابر اعظم 17 رنزونه جوړ کړی دي. د شاهین افریدي از ا کیپټن دا ډومبنۍ ګټه وه سیریز د شاهین افریدي ډومبنۍ سیریز دی د ون ډے اوس کپتان شوی دی سیریز د پاره او دای په ډومبنۍ ګټه وه. نو بیسټ اف لک فار پاکستان ټیم اور شاهین شاه کپتانۍ د پاره هم بیسټ اف لک. دا بیګانې میچ مکمل سکور کاړو د ویډیو کتلو زیاته مننه. والسلام.